مینوالو السلام علیکم زین ستاسو قربان نیمه سبحان پروګرام زما کلی زما پہچان کې چې کم ملما نن موږ سره موجود دي هغه د ستارف محتاج نه دي بس دا یو خبر هغه لپاره کافی ده چې هغه د سوکونو لومبه وکیل دی چې چا ایز ا بیرسټر تعلیم حاصل کړی دی موږ سره موجود دي بیرسټر امیر الله خان السلام علیکم سر السلام علیکم جی موږ تاسو خپل پروګرام کې حل کړی وي ډیر مننه جی تاسو سر دا راته وایي چې تعلیم چرته حاصل کړی دی ډیر جی ابتدایي تعلیم ما د کلی سکول سندس ګرامر سکول کې ما کی جی او پرپ دغه وې هغه نه پس زه سینټ میریز ته لاړم او بیا اوم کلاس کې زه ایډورډز کالج سکول په خبر ته لاړم جی هلته ما او لیولز کو هغه نه پس ما بیا ایډورډز کالج په خبر کې ای لیولز کو او بیا ما یونیورسيټي اف لندن نا ال ال بی ایکسټرنل پروګرام کو او بیا ما لینکنزن نه بارټ لاو کا او هغه نه پس ما سټي یونیورسيټي لندن نه ال ال ام کو تاسو د وکالت طرف ته توجه څنګه راغله تاسو وکالت طرف ته شوق څنګه پیدا شو یره جی وکالت اړخته مې شوق داسې راغو چې زه چې وړوکی وم نو هغه سره به زموږ والد صاحب وکیلو نو د بابا دا غون به مو کتو کله کله به مو واچولو شوقین نو بس خپل هغه لوبې ټکارې به مو کولې او هغه سره خو مو داسې سالډ سوچ نو چې وکالت پکو خو چرته نه چرته پړه کې مومدا او چې وکیل به جوړېږم او بیا هغې نه پس ته جي چې زموږ څنګه فیملی بیک ګراوند دی نو زما رونم وکیلان دي نیکه مې وکیلو د مور فیملی کې زما نور هم ډېر وکیلانو جي نو بس د دې ټولو یو امیلګمیشن غوندې وجي بیا زما مشرې رور چې کوم دی هغې زه ډېر انکارېج کوم وکالت اړخ ته زما یو خور د هغې هم هسې خو ټولو خویندو ډېر دعاګانې م راته کړي ډېره مینه محبت یې را سره کړی خو یو خور و زما هغې به ما ته سپیسیفیکلی دا وی چې ته خامخا وکیل جوړ شه نو بس دا جي یو فطرتن غوندې عمل و ځکه چې وکالت یو داسې شی دی چې زه هغې کې ډېر نیچرل فیل کوم سر وکالت تاسو کو وکالت نه پس ستاسو ذهن کې بارکلا کول لپاره ذهن ته سوچ څنګه راغو چې زه بارکلا وکړم جي یاره جي په دې کې خو زیات عمل زما د مشر لالا ثاقب لالا ډېر خواهش و چې زه بیرسټري وکړم نو په دې کې ټولو نه غټ امپټس هم د هغې و بیا داسې مور مې و هغې هم دا و چې یاره زه بیرسټري وکړم خو غټ امپټس په دې کې د لالا و نو بس د هغې هم خواهش و بیا زموږ خپل هم ورسره فردر ایجوکیشن سره زموږ هسې هم شوق و نو بس دا یو څو سرکمسټانسز د هغې د وجه نه جي سر تاسو راغی وکالت مو کو نو تاسو د کریمینل سایډ کیسز کوي کنه اریو یاره جی پریډومیننټلی ما سره کریمینل کیسز سیوا دي او کریمینل کیسز نه علاوه کانسټیټیوشنل کیسز هم زه کوم خو پریډومیننټلی ما سره کریمینل کیسز زیات دي بیرسټر صاحب دا راته وایي چې په وکالت کې مو استاد څوک دی وکالت کې جی زما استاد چې کوم پرایمري استاد څه ویلی شي هغه زراعت خزانه صاحب دی او خو دین علاوه جی زه خپل ځان ډېر خوش قسمته ګڼم چې په بار کې شاید داسې یو وکیل چې هغه نه به ما څه زده کړه نه کړي نو د بار چې څومره هم د غټ او د سینیر وکیلان دي ټولو نه ما څه نه څه زده کړه کړې ده نو هغې لحاظ سره زه د دې ټولو شاګرد بیرسټر صاحب دا هم راته وایي چې په ستاسو هابي څه ده یاره جی هابیز خو چې کله نه وکالت شروع کړی نو هابیز خو رانه ټول پاتې شوي دي خو جنرلی جی هابي کې دا کرکټ ټیبل ټینس اینی آوټ ډور اکټیویټي زیات شوق جی زما په د سپورټینګ اکټیویټیز کرکټ سره دی هغه داسې جی چې کله موږ سکول کې مونږ په سکول لیول کې به ما کرکټ ډېر شوق سره کولو بیا وخت کې د پیپسي انډر 16 ټیلنټ هانټ پروګرام او په هغې کې هم زما سلیکشن شوی نو په هغې کې هم ما کرکټ میکټ کړو بیا پکې د او لیولز پرچې راغې او د لالا تاکید نو په هغې د وجه نه کرکټ نه لږ غاړې ته شو خو چې ما بارټ لاو هم کولو جي نو هغه وخت کې هم
ینګ فارسټرز کرکټ کلب هغه کې به مونږ چې کوم دی ما میچونه کول باقاعده به مونږ ته پیسې مې سیم را کولې ټي ډي سره هر څه سره نو کرکټ سره د هغې لحاظ سره زما کافي شوق او مینه ده. بیرسټر صاحب دا راته ووایي چې ستاسو خاندان یو سیاسي خاندان دی، یو سیاسي کورنۍ ده، ستاسو سیاست سره څومره شوق دی؟ یاره چې سیاست سره خو ما شوق نشته، بس دا ده چې بابا د ولس خدمت کړی دی، اوس لالا کوي لګیا دی، نو په هغې کې چې مونږ څومره لږ ډېر کېږي هغه کوو، خو دا ډېر د ذمهواري کار دی او ډېر ګران کار دی. چې بیرسټر صاحب که چېرې تاسو ته د سیاست دپاره افور وشي چې تاسو سیاست ته راشئ نو تاسو به سیاست ته راځئ؟ یاره چې مشکله ده. څه دا راته چې ستاسو د مقام ته رسېدو کې ستاسو د والدینو ستاسو کورواله څومره کردار دی؟ یاره جی دا خو څه مقام نه دا ستاسو مینه ده، خو زه به دا وایم چې دی کې زما د مور، زما د خویندو، زما د رونو د دې د دعاګانو، زما د والد صاحب دعاګانو د دې ډیر غټ لاس دی، ځکه چې که زه چېرې دې ته تاسو یو مقام وایو که زه سټیج ته رسېدلی ما خپل ژوند کې دا جی د الله رحم دی او د الله رحم ما باندې داسې دی چې ما ته زما د خویندو، زما مور، زما د رونو ډیر د کې افورټس دي، ډیر دعاګانې دي، د هغې اپریسیشن دی او د هغې موټیویشن دی. د دې نه علاوه جی زه ځان جوګه نه ګڼم چې ما که څه اچیف کړي دي نو دا هم د دې وجه ده، نوره څه وجه نشي کېدی چې د دې. صاحب په دومره مصروفیاتو کې تاسو افیس هم کوئ، کچرو ته هم ځئ او ډېر ستاسو مصروفیات دي، په دومره مصروفیاتو کې تاسو خپل کور له څومره ټایم ورکوئ جي؟ یاره جی دا سوال خو مو ډېر خطرناک وکړو، خو بس کور له جي چې څومره ټایم زما دا ده چې جي زما څه سوشل اکټیویټیز اوس دومره خاص نشته، بس همدغه وکالت دی، آفس، چیمبرز، کوټس ورک او بس هغې نه پس بیا کور ته ځم جي. نو چې څومره هم پاسبلي زه کوشش کوم چې کور له ټایم ورکړم، سپیسیفیکلی په سنډې باندې، ځکه چې سنډې باندې زما کوشش دی چې بس مړی ژوندی کوم او بس بیا کور ته زیات ټایم ورکړم، واړه ماشومان مې دي، مور مې ده، نو خامخا دا ډېر ضروري دغه دی جي، ځکه چې at the end of the day انسان سے جوړولی نشي. at the end of the day دا چې کوم میمریز بنده خپل وړو سره کوروالو سره جوړ کړي دا یو لاسټینګ شی چې دا پاتې شي، باقي خو فاني دنیا ده هېڅ نه پاتې کېږي. بیرسټر صاحب دا راته ووایي چې یو څوکني خیل تاسو ته راشي نو تاسو یې څنګه ټریټ کوئ جي؟ څوکني خیلو سره چې کومه زما مینه ده که نه جي هغه ما ته په ورسې کې ملاوه شوې ده. پلار مې د خدای وبخښي د هغه څوکني خیلو سره ډېره مینه وه، د رور مې څوکني خیلو سره ډېره مینه ده. نو د څوکني خیلو ما باندې ډېر غټ حق دی، ځکه چې زه څوکنو بچی یم او چې که زه د سرته د څوکني خیل خدمت وکړی شم یا هغه سره مرسته وکړی شم نو دا ماله ډېر د فخر خبره. نو کوشش خو دا کوم څنګه ټول مسلمانان، ټول زموږ رونه پښتانه رونه دي، زموږ ټول مسلمانان دي، د ټولو کوشش کوو چې هغې د زموږ اړخه څه ګیله مینه ورته ني، خو لکه څوکني خیلو زه بیا لږ سپیشل پروټوکول ورکړو، کوشش زموږ دی. بیرسټر صاحب بطور وکیل تاسو خپل والد صاحب څومره مس کوئ دې ټایم کې؟ یاره جي کافي، وجه دا ده چې وکیلانو خو یو ډېر کلوز نیټ سرکل دی. زما خیال نه دی چې یو وکیل به داسې وکیلي چې د هغه به بل وکیل بدي شي. د وکیلانو ټولو یو بل کې ډېره مینه ده، یو ډېره یونیټي ده، او د دې یونیټي یو غټ عنصر دا دی چې په وکالت کې داسې څیزونه دي چې هغه تاسو یونایټ کوئ. نو لکه که والد صاحب مې ژوندی و جي نو ډېر داسې لیګل پروپوزیشنز دي، څه ډېر عدالت کې کله نه کله داسې څه وقوع وشي چې بنده ډېر انجوای کړي یا بنده ډېر امیوز شي هغې د وجه نه، خو هغه انجوایمنټ او هغه امیوزمنټ پوهېدلو لپاره هم یو نیډ انادر لایر. نو که والد صاحب مې ژوندی و جي نو دا ډېر څیزونه هغې سره به ما شیر کړی وې، د هغې ایکسپیرینسز نه به مو څه زده کړه کړې وه، ځکه چې زه خو ډېر وړوکي ته پاتې شوی وم. نو هغه د هغې چې کوم تجربې وې، د هغې چې کوم ایکسپیرینسز وې، هغې نه ما یې زده کړو، نه که هغه زما غټه بدقسمتي و. بل پلار خو پلار یې په هر فیلډ کې بنده مس کوي.
بیرسټر سے پاخره کې به د چمکني ټي وي ناظرینو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ یاره جی دا خو مو ډیر ګران سوال کو خو زه به ناظرینو ته هم دغه پیغام ورکول غواړم چې هغه وکړي چې څه کې ستاسو د شو کې چې ځکه چې زمونږ ملک زمونږ وطن داسې دی چې هر یو فیلډ سچریټ شوی دی داسې یو فیلډ نشته چې هغه ان سچریټډ پاتې شو نو لہذا زما به ټولو رونو ته ټولو خویندو ته همدا خواست دي چې هغه څه داسې وکړي چې څه ستاسو شو کې چې څه ستاسو ړنه کول غواړئ ځکه چې کوم یو شی تاسو ړنه کول غواړئ هغې کې به تاسو له الله تعالی کامیابي هم درکوي او هغې کې به تاسو ښه شوق سره کار هم وکړئ مونږ د بیرسټر امرالله خان صاحب ډېر ممنون مشکور یو چې هغه په خپل ډیر مصروف ترین ټایم کې چمکني ټي وي ته ټایم وویستو او د چمکني ټي وي په سکرین تاسو سره خبرې اترې وکړې په دا خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان.